یو سوال دی او داغه بیا جواب ووري. سوال پیدا دی چې آدم علیه السلام کدا د جنت دانا نه وې خړلې نو ټول عمر په جنت کې او مونږ بم په جنت کې وې نو په دې غضب بنوي اخته په دې دنیا کې د سپ پریشانو کیو بیغم ازه کې به مونږ هم پیدا وې. دا سوال په کراچۍ کې یو سړی ما باندې و. ما ورته وی چې د دې یو عقلی جواب ووره. مذهبي جوابونه خو ډیر دي، اخو جدا خبره ده. لکه ما خیال وکړ چې دته یو داسې خبره وکړه چې د داغه موتور جوابي او اډو غلیش. ما ورته چې ستا کور شته؟ ډېر ښه. کم ځای دی؟ ما ته وی چې میں بندر روڈ پہ ایک بنگلے میں رہتا ہوں، میں نے اپنے لیے بنگلہ بنایا ہے، صوفے ہیں، میز ہے، کرسی ہے، یہ ہے وہ. ما ورته چې تا یو ډېر ښه میلمه راغلی، هغه خو به خوراکم ښه تیارې کنه؟ وی جی بالکل. ما دومره اعلیٰ ڈنر سیٹونه ساتلی دی چې زه تاسو ته وښیم حیران بشئ. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے ساتھ جائیں ذرا. زه ډېروم یو خوار ځای کې اړه خو مې وشو، خو زما یو خبره تاسو ته وکم. د نن بادشاہي طبقتا نه خوشحالېږي چې سبا بیا فقیرې. دا یو نصیحت مې اوري. وختي طور مونږ ټول مړ کېږو، مونږ ته نه ګورې، څه په لوی عذاب اخته یو. خو چې سبا بیا بوریا نشینی نو د نن تخت به نه خوشحالېږي. چې سبا بیا خوټ کېدلو ټیپرو تکینې نو د نن چرک ته به نه خوشحالېږي. دا یو مزاج جوړ کړي. پاړه کې خیال وکړو چې که یو ګنټې له زه د دغه بنګلې ته لاړ شم نو څه خوند به وکړي چې سبا بیا هم دا سند زمیندار هوټل کې به زه ډېره یم، دې ته به بیا راځم. ما هلته پرېږده خبره واوره. میلمه دې راغلی دی او ډېر لوی میلمه دې راغلی او ډېر اعلی قسم خوراکونه دې ورته تیار کړي دي. وی جی میلمه ته خو مجبورن سړی داسې کوي. نو ما ورته وی چې ستا دوست راغلی او اشنا ډېر لوی انتظامات دي او صاحب پیسې بودي په دې کې ناګانه روټۍ ته کېناستی او خوری لګیایي او تاله پکې غول دراله. ته به کوم خوازې؟ وی زه به پاخانې ته ځم. مالدا ولې؟ هغه قالینونه، صوفه سیټونه، اعلی ډنر سیټ کې روټیانې پرتی دي، ډونګې دي او چمچې دي او قاشوغې دي او کړنج کړنج دی. او ناګانه صاحب تا په نیمه کې ټټۍ ته منډه کړه. دا مناسب دی چې دا دومره ښځې پرېږدې او ټټۍ ته منډه وې؟ نو ما ته وایي ته کمال کې زه هغه ځای کې ټینګېدی شم، مجبوران په ټټۍ ته ځم ځکه چې هغه ځای خو د غولو کولو نه دی. مال خبره واوره. آدم علیه السلام په جنت کې اوسېده او بهترین ځای هغه غلطي نه ده کړې. د هغه په ملا کې تر قیامته پورې چې څومره دنیا به پیدا کېږي د دې ټول اولاد روحونه پراته وو. الله آدم پیدا کړی دې دپاره چې ته به په ځمکې د پاسه او بني آدم به پیدا کو. فی الارض خلیفه خدای ویلي که نه، فی الجنت خلیفه خو نه ویلي. اوس قدرت جنت ته دی بوتلو نو بانه والا جوړی د جنت نه درایستو چې هغه نظام چې کوم قدرت جوړ کړی چې هغه سٹارټ شي. نو د هغه په ملا کې روحونه پراته وو. د ابوجهل هم پکې و. نو په جنت کې به ابوجهل هم پیدا کېدی؟ ویل نه. مال عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دی به هم په جنت کې پیدا کېدی؟ ویل نه. مال ستا غوندې خبیث روح هم پکې و، تب هم په جنت کې پیدا کېدی. نو دې لی را بهر کړو چې دا خبیث روحونه چې ستا په ملا کې دي پاک خو ډېر دي، خو دا خبیث چې پکې دي دا بار وغورځوه، هغې نه پس ته بیا واپس جنت ته راشه. نو مالدار رئیس ته دې دپاره و چې دا تاسو پلیت بار وغورځئ. ویلے بس جی آئندہ کے لیے پھر ایسی بات میں نہیں کہوں گا، اب میں سمجھ گیا ہوں. میں نہیں، اگر آپ سمجھے نہیں ہے تو اور بھی ذرا سمجھا دوں. نما اور طبیعدہ شعر ہوئی چھے یہ بھی کچھ اسرار تھا آدم جو نکلا خلد سے، دانا گندم تھا بہانہ ماجرا کچھ اور. حسن یوسف اور ہے، عشق زلیخا اور ہے، حسن محبوب الہی کا تماشا اور. دا داغه نظام دے او داغه جوړه کړي دنیا دا قسمه قسم تصرفات پکې